نبی علیہ السلام فرمای که یو څوک د درواغو قسم وخوري او د بل مسلمان حق په ناحق واخلي نو الله تعالی به هغه ته د دوزخ اور لازم کی او جنت به باندې حرام کی. یو صحابي پوښتنه وکړه اے د الله رسوله که هغه حق ډیر لږ شی هم وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هو که هغه یوازې د مسواک لرګی هم وي. رواه مسلم. نبی علیه السلام فرمای کله چې یو څوک د الله د رضا لپاره او د ثواب په نیت پر خپل اهل او کورنۍ باندې مال لګوي نو صدقه شمارل کیږي. رواه بخاری و مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خوشحالی دی وی هغه چا لپاره چې په خپل ژبه واک لري پر خپل کورنۍ پر اخر اولی او پر خپل ګناه باندې وژاړي. یعنی څوک پر خپل کورنۍ باندې پر اخر اولی او پر ګناه باندې وژاړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خوشحالی دی وی هغه چا لپاره چې خپل ژبه په واک ولري او پر خپل کورنۍ پر اخر اولی او پر خپل ګناه وژاړي. نبی علیه السلام فرمایي په خلکو به داسې زمانه راسي چې د انسان به هیڅ پروا نه وي چې مال په حلاله ګټلی او که په حرامه. رواه بخاری. نبی علیه السلام فرمای کله چې یو څوک د الله د رضا لپاره او د ثواب په نیت پر خپل اهل او کورنۍ باندې مال لګوي نو صدقه شمارل کیږي. رواه بخاری و مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خوشحالی دی وی هغه چا لپاره چې په خپل ژبه واک لري پر خپل کورنۍ پر اخر اولی او پر خپل ګناه باندې وژاړي. یعنی څوک پر خپل کورنۍ باندې پر اخر اولی او پر ګناه باندې وژاړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خوشحالی دی وی هغه چا لپاره چې خپل ژبه په واک ولري او پر خپل کورنۍ پر اخر اولی او پر خپل ګناه وژاړي. نبی علیه السلام فرمایي که یو څوک د درواغو قسم وخوري او د بل مسلمان حق په ناحق واخلي نو الله تعالی به هغه ته د دوزخ اور لازم کی او جنت به باندې حرام کی. یو صحابي پوښتنه وکړه اے د الله رسوله که هغه حق ډیر لږ شی هم وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هو که هغه یوازې د مسواک لرګی هم وي. رواه مسلم. نبی علیه السلام فرمایي په خلکو به داسې زمانه راسي چې د انسان به هیڅ پروا نه وي چې مال په حلاله ګټلی او که په حرامه. رواه بخاری.